هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې ښځې نه ډېر تنګ یم. نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې تی نه یي تنګ. تاسو ښځې شته؟ که ټول لونډان یې ته چې ښځې نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې تی نه یي تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغري ته به ناست دی او منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد شو. ټوپونه به وایي اوړي راوړي به څه چلو کم ښځې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یي او 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان یم چې وکم ور سره څه مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلے دے ویلے ویلے خو میں دے خو پا مانو میں نہ دے ویلے مال اللہ وی ان قید کننا عظیم. اللہ وی دا خزو مکر دا ډیر لوی دومره لوی مکر او فریب لکه د ښځو چې دی پناه په خدای. ما وی رکاوټ پکې څه دی ولې نه راځي؟ وی جی نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روځي دا یې رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ. ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپړه کې دې اوبه څکي که نه څکي او لاړئ غرق یئ. شرمېدلی وی او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی. اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کړي او بربنډی ځان سره ګرځئ. تاسو د دې علاقې خلک چې کېنې مینګه پښتانه مینګه مینګه کېنې کېنې هغه ورځ ما ته چا خط را لېږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ؟ پښتنو پسې بد مه وایه پښتنو پسې بد نه وایم په غربي مو لګي. د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شو. پښتون خو هغه قوم و چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره. راشه مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سینما نه ډېرې روځي. سړو نه ښځې دي. بازار کې وګورئ کوچی بازار وګورئ. دا وخت صدر کې صدر روډ وګورئ میړی موټر کې ناست دي لکه د چپړاسي او ښځه په دوکانونو ګرځي. وایي په ایمان نه م لیدلي دي؟ ما وی غار خلکو ته والله کم پرېږدم چې تر څو زما دا ژبه په دې خوله کې چلیږي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به د سړي زوی او به کوئ څه به وکئ؟ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وی دا مرگ خو یو ورځ د چې رابشي زه به مړ شمه نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي. زه به مړ کېږم او په کومه طریقه چې زما مرګ الله لیکلی په همغه طریقه به زه مړ کېږم. همغه طریقه. نو یاره پکې د څه سو پورې چې د حق د وینا تعلق دی نو هر حال میں حق
हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बर सरेदार कहेंगे। मिंबर दी नहीं द 500 रसाई च दर तमरे ता चूली और अगर रसायन चगवई तबाल ईमान तेरे अजीजानो ईमान तेरोल डेर ग्रान का